أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. د دې صورت متعلق میں 13 جمعه بیان درته کړیو چې الله پاک قسم خوري او په زمانه قسم خوري. د دې وجه مې ویلو چې بېشک انسان په زیان د عمر کې دی، د خپل عمر په تاوان کې دی، عمر ټول په تاوان کې او په زیان کې تیر مگر یو څو کسان نه، یو دا چې الا الذین آمنو چې ایمان راوړه، د عمر د تاوان نه بچ شو. د کافر عمر ټول په زیان او په تاوان کې دی. ما 13 جمعه درته ویل. او چې ایمان یې راوړه د دوزخ د همیشه زندګۍ نه ځان بچ کړه. که نیک عمل ورسره و د ګناه نه بچ کېدلو نو بالکل هر قسمه زیان د آخرت نه بچ شو، او که نه نیک عمل ورسره نو دوزخ ته به ځي، خو بیا به مو ځي. همیشه د دوزخ تاوان او زیان کې نه دی مبتلا. بیا ورپسې څه وایي؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، چې ایمان یې راوړو، مسلمان هم وي او نیک اعمال هم کوي، او بیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یو بل ته حق بیانوي، د دروغ او د باطلو نه ځان ساتي، او د صبر په مقصد بم پوی کم، د صبر تلقین یو بل ته کوي. نو دی بالکل د زیان، خسران او د تاوان د آخرت نه بچ دی. او د نیک و عملو متعلق ما یو څو جمعو کې د تمخ کې ذکر کړی. د نیک عمل برکت خدای په دنیا کې مو ورکوي او په آخرت کې. د باولپور کې یو سړی و، د هغه زوی قتل کړی. د هغې نه یو لوی جنجال جوړ شو. یو طرف تم سرداران و، بل طرف تم سرداران. او تاسو ته پته نشته د دغې علاقې د دې میرو شولګرو چې کوم موږ ورته میرې شولګرې وایو، د هغې سرداران دا داسې وي لکه چې بېادبي د مافي خو د ځان نه خدایان جوړ کړي، د چا پروا نه ساتي. په دې خپلو زمیندارو په نوکرانو داسې ظلمونه کوي چې پخوا به د خلکو په خپلو مریانو په وینځو هم دومره ظلمونه نه کول. وډېرګان ورته وایي. دغه وډېرګانو جګړه وه. یو سړی پکې، یو مولانا صاحب و، د هغه د زوی نه پکې سړی ولګېد، مړ شو. خو مولانا صاحب سره نور وډېرګان ولاړ و، هغې سره جج له به فیصله تلو، جج پکې څه فیصله کولی نه شو چې خدایه که دا سړی بری کوم هم جنجال جوړېږي، او که دا سړی زه ګرفتاروم او پانسي پې خېجوم، ګرفتار خو و، پانسي پې خېجوم، بیا جنجال جوړېږي، دا شی خورېږي. هغه جج هوښیار و، هغه وی داسې وکړئ چې د دې سړي کې دا چا مرګ کړی دی، د پلار راولی، مولانا صاحب راولی. هغه سره د یو څو خبرې کوم. عدالت ته مولانا صاحب راوست. جج مولانا صاحب دې دپاره راوسته چې زه د مولانا صاحب نه تپوس کوم چې ستا دې زوی دا مړی کړی دی که نه دی کړی. مولانا صاحب ډېر نیک سړی و، او مولانا صاحب داسې سړی و چې هغه زمونږ پښتانه وایي د پلانکي په لمن مونځ کېږي. پاک انسان. جج ته هم پته و، خلکو ته هم پته و، په هغه ټوله علاقه کې د مولانا صاحب دونه احترام و. په دې وجه خو مولانا صاحب سره خپل وډېرګان ودرېدل، حالانکې هلته وډېره سره ولاړي، هلته خان د خان سره ولاړي، د غریب سره نه ودرېږي. خان په یو بل نه ورځي. خو دا د ده نیکي و، د بزرګي وه چې د سره خپل قوم ولاړو. نو جج ته خو پته وه چې دی خو به دروغ نه وایي، دی به وایي چې زما زوی دا مرګ کړی دی، او چې وی کړی دی به زه به یې پانسي کوم. بیا څوک څه نشي ویلی چې وروره پلار یې پخپله ویلی دی، وی پلار یې راولی. تاریخ پر ورځ مولانا صاحب پیش که مخامخ،
یو خوا هم ډله ولاړ ده چې چا نه مړه شوي دي وډېرګان بل خوا ته هم وډېرګان ولاړ دي مولانا صاحب یې راوسته وی مولانا صاحب په تا فیصله ده بس ګوان موان پرېږده ستا زوی وی ما مرګ نه دی کړی هغې وی کړی دی تا نه تپوس کومه چې ستا دې زوی دا سړی وجلی دی مرګ یې کړی دی او که نه مولانا صاحب وی او دروغ نه وی رښتیا خبره کوم دروغ هغه د پښتنو خبره د ایمان تاوان دی او رب العالمین په قرآن شریف کې په دروغجن ډېر لوی لعنت ویلی لعنت الله علی الکاذبین چې څوک دروغ وی خدای پاک وی زما د رحمت نه لرې دی بس د خدای خیره زموږ طالبان وی متحقق الوقوع وی بالکل وی 100% تا ته پته ده وی 100% ما ته پته ده چې زما زوی دا مړی کړی دی خلک حیران شو جج وی مولانا صاحب دروغ نه وی بالکل یې کړی هېڅ خبره دې کې نشته او د شریعت د حکم مطابق قاضي صاحب جج صاحب چې ستا څه فیصلې زما په دې زویه وکړه ګوره د رښتیاو برکت ته ګوره چې دا خبره یې وکړه هغه چې کوم مخالفینو د هغه مقتول چې د چا نه مړی شوی د هغه قوم هغه وی د دې سړي د دې رښتیاو نه دونه متاثر شو چې هغې هغه زوی په عدالت په هغه جج په مخ کې معاف کوي موږ بخلی موږ معاف کړو دا سړی دا نیک سړی دی دی په خپل زوی ګوی کوي او قرآن شریف کې الله وی ولو علی انفسکم که ګوی دی راشي په خپل ځان به چې دا جرم ما کړی ګناه به نه کوې دروغ به نه وی والاقربین او که ستا رور کړي ستا زوی کړي قرآن شریف کې الله فرمایي د هغې خلاف به هم ګوی کوي چې دا مې کړی نو موږ د پردو دپاره دروغ وایو فایده بل ته رسي خیرت ما خوار کړه لاړ شي هلته ورته قرآن ورته کیدي جج چې ته ووایې چې دا کار دی پلان کې کړی دی دی په قرآن لاس کږدي وي دا کار یې نه دی کړی په دروغه د پردي دپاره په قرآن لاس کږدي موږ نن د پردو دپاره قرآنونه خورو لکه دغه خو ستا په قبر کې نه سملي ظالمه ولې ظلم کوې هغې وی چې د دې مولانا صاحب دقه یو زوی دی مړی کړی دی خو دې بیا سرې کو نه د دروغو نه وي د رښتیا ووایي بس پرې د رازوی مولا معاف کړه په هغه عدالت کې یو بل ته جج ورغاړه باسل او مسله ختمه شوه د رښتیاو ډېره لویه فایده ده صاحب رښتیا چې وی نو په رښتیاو کې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دومره لوی سړی ته خدای پاک جوړ کړی دی څومره لوی پیرانو پیر صاحب ورته وایي مور ورته یو ټکې ویلی وی بچې دروغ به نه وی وی ښه په لاره قافله کې روان و د دې سکول په کتابونو کې دا قصه شته په لاره روان و ډاکوان ورته لار کې ودرېدل او ډاکوانو ورته قافله بنده کړه لوټ یې کړه پخوا به دا ډاکوان به بس هغوی هر یو کس ولټو او چې څه ورسره هغه یې ترې واخیستل د ده نمبر راغی طالبه یا مولانا صاحب هر څه هغه وخت سره چې اصطلاح وه راوباسه پیسې ویې راودوله زر مه لټوې چې څه دي در کوم ور یې کړي چې څه ورسره په جیبونو کې وی نور خو نشته ولې نه شته که هغې حیران شو وی راکړه که نه چې نور در سره دي وی هغه خو راله په دې جامو کې مور ګنډلې دي چې دا دنه څوک پټې نه کړي راله یې ګنډلې دي بخۍ ګیندې پرې والې ده هغه ایم پرې راوویستی د غلو هغه مشر ته وی راشه وی دا خو بل شان هلک دی دا خو څه دماغي لیونی معلومیږي دا خو روغ نه دی وی ولې وی هغه چې کوم مونږ خو ولټو څه ورسره نو چې کومې پټې پیسې و خلک مونږ نه پټی خلک خو دروغ وایي چې نشته وی ورسره خو د غل نه پټی دروغ وایي چې نشته هغه چې کومې پټې پیسې وي مونږ یې نور شته وی هغه هم راله راویستی و چې دلته راشه د غلو مشر ډاکوانو چې کوم سردان وته یې بچې مونږ خو چې چا نه پیسې اخلو نو چې ښکاروي نو خلک یې پټوي او چې وي ورسره مونږ وایو شته نو دروغ راته وایي چې نشته تا پټې پیسې وي مونږ خو دا نه لیدې په کمیس کې دننه لګینده کړې وي ګنډلې وي او چې مونږ درنه تپوس وکړو نو تا وی او شته دا ولې او ورته وایي کاکاجي یا ماماجي ما ته خپلې مور ویلي چې بچې دروغ به نه وي دا راته مور وصیت کوي چې هر څه خو دروغ به نه وي نو د دروغ نه وي هغه د غلو سردار خپلو ملګرو ته وی دې د خپلې مور خبره مني چې مور ورته وی دروغ مه وایه نه وی مونږ د خپل رب خبره نه منو
د دې لږ په خپلې مور دونه یقین دی چې مور ورته څه ویلي دي ټیک دی دی او پې عمل کوي موږ ته خپل رب ویلي دی موږ پې عمل نه کوو موږ غلاګانې کوو تاسو یقین وکړئ چې هغه د قافلې چې څومره لوټ کوونکي د غلو ډاکوانو سره سرداره ټولې پیسې قافلې ته واپس کړې ده ته یې واپس کړې او د غلا نه یې توبه وویستله ډاکې نه خدای پاک نیکان جوړ کړل او بیا تاریخ کې مې عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه وروسته خدای یو کمال ته ورسو علم یې زده کړ د ډېر لوی عالمو د امام احمد ابن حنبل د مذهب سره تعلق لرو او بیا علم یې زده کړ او په تصوف کې یو مقام ته ورسېد اقه غله راغله او د ده نه یې بیعت وکړ او د هغه په مریدۍ کې داخل شو دا د رښتیا او برکت او د دروغو توبه وباسه مونږ خلک دروغ ډېر وایي ځان دپاره هم دروغ وایو د بل دپاره هم دروغ وایو خپل سوچه مال په دروغه مرداره وو دوکاندار نه تپوس وکړې دا چیز اصلي دی که دیسي دی جی اصلي دیسي به هغې به یې لیکلي میډ ان جاپان یار وړې دا جاپانی جوسر دی او جي دا وګوره لیکلي پېژنې میډ ان جاپان حالانکې د چین نه به هم ده راوړې درته ښه پته ده چې په چین کې جوړ دی نو هلکه دروغ ولې وی ووایه چې نه دروغ نه ویم دا د چین او دا لیکې پې میډ ان جاپان ولې دا چین کې چې جوړه دا میډ ان جاپان او میډ ان جرمني په لیکې سره پاره ولې دروغ وی ولې مسلمان له دوکه ورکې یې د خدای ظالمانو تاجرانو دا دوکهباز تاجران یادوم خدای له به د قیامت پر څه جواب ورکړ د خپلو بچو دپاره مردارې ګټې ولې مردارې او حرام مال د خپلو بچو دپاره ګټې په دوکه او په دروغو ستړي نه شو خو چې ورته وایي دا چی خو سوچه ده که نه او جي بلکل اصلي سوچه ډېره زیاته استي حالانکې د شپې به یې ورته کوتک نیولي او ټول به دا بور مور میده کړي او پکې رنګونه یو ځای کړي سوچه استي او ګیره به یې د نامه نه اوږدی شیخ الاسلام به د هر کال حج نه قضا کوي هر کال عمره نه قضا کوي بس عمرې له ځم او حج له ځم او په مردارو پیسې راګټي ولې ظلم کوې ولې زیاتې کوې دروغ ولې وی د خدای نیکبخته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واورئ وی د دروغجن سړي د خولې نه دومره بدبویي روځي دومره چې یو میل ته فرشتې لرې منډې وایي یو میل فرشتې منډې وایي دومره بدبویي ته راځي خو موږ خود پې پوهېږو نه دومره خطرناک شی دی او د دروغجن سړي چې کوم دروغجنې د قبر عذاب څه دی اوهو الله دې وساتي د دروغجن د قبر عذاب دا دی چې دې وښکي کې به وله پترې ورکوي پترې او دا وښکې به وله شلی تر د سټه پورې دا وینې به ترې بیږي او چې کله دا طرف وشلی نو دا فرشته به وله بیا په دې بل وښکي کې پترې ورکي تر سټه پورې به وشلی چې هغه وشلی دا به جوړ شوي وي نو بیا به یې دلته کېدي دا به تر سټه پورې بیا وله وشلی دا یو به شلی او بل به ورته جوړېږي او بیا به یې شلی دی د قبر عذاب دی د قبر کې دقه چغې دي او موږ دروغ د ځان دپاره وایو موږ دروغ د دوست دپاره وایو د ملګري دپاره وایو زه تا د ځان دپاره دروغ وایي ګناه دې وګټله ناروا دې وکړل او حرام دې وکړل نو د ملګري دپاره سره لپاره ظالمه دروغ وایي په دوکان کې به زه ناست یم خپل دوکان به مې نه زه به نوکر یم او د نیک دپاره به دروغ وایم پیدا مې نیک ته روانه ده هلکه ولې دروغ وایې یاره جي څوک هم نوکري ده مه کوه دا نوکري د دې نه دله خټې خیري چې په بټۍ کې خښتې جوړې کړې او خټې واچوې دله ښه ده حلاله روزي خو به وګټې که او که داسې هر یو نوکر خپل نیک ته وایي چې وروره دروغ قطعا درله نه وایم سوچه خبره به کوم بیا به څوک دوکې نه کوي موږ ټول عمر زموږ د سکولونو کتابونو کې پخوا یو واقعه وه چې ما نه اوس هېر دی چې څلورم جومات کې وه که د پنځم جومات په اردو کې وه یو هلک و هغه به په ځنګل کې په صحرا کې ګړې چیلې سرولې نو یو ځل یې چغه کړې وی شیر آیا شیر آیا زمرې راغې زمرې راغې زمرې راغې نو خلکو منډې کړې چې واقعي زمرې راغې او د دې ګډبه دا ګړې جوړ ماتې کړې خلکو کوتکې موتکې ځان سره یوړې چې لاړل دې ورته دقسې ولاړو خندلې دروغ یې ویل چې خلک خو مې راوکړول ما هغه بس خلک غریبانان بیا واپس شو چې لکه دا خو دې مونږ هسې وکړول خوند یې مونتې و بل ورځ بیا چغې کړه شیر آیا شیر زمرې راغې زمرې راغې زمرې راغې چا خو یاره نه ځوابل و دې مونږ په قصده بوتلي و دروغ یې چا وی یاره رښتیاني راغل
کوتکې موتکې تورې مورې ځان سره بیا ځنګل ته په منډه منډه چې خلک لاړل څه شو زمرې بس د دروغ ورته ویلې د خندل دا خو د دویم ځل باندې راوکړو په دریم ځل په رښتیا زمری راغی چې زمری راغی په ګډو چیولو یې ور سر شو بس ګډبه چغې وی شیر آیا شیر آیا قوم وی دروغ وی ظالم دوه ځله وکړلو اوس بیا مونږ جوړ کړی ښه ټولې ګډې چیلې وله ټکو سترې کړې بېغمې کړې څوک هم وله ونه وته دا د دروغو برکت د دروغجن په سړي په خولې څوک اړو اعتبار نه کوي او دا ډېر سپک په معاشره کې چې تپوسو کې پلانکي دا خبره کړې مړه هغه څه دروغجن دی نه پرېږده هغه خو ټول عمر دروغ داسې ده که نه او معاشره کې هم خلک ورته دروغجن وایي فرشتې هم ورته دروغجن وایي او وروڼو اوس د رسول الله مبارک یو بل حدیث واورئ نبی علیہ السلام فرمای یو سړی دروغ ووایي که ده د دې دروغو نه توبه ویستلی معاف کړي الله فرشتو ته وایي خیر دی صبر ورته وکړئ که توبه ویسته معاف یې کړي توبه ونه ویسته بل ورځې بل دروغ ووایي الله بیا هم فرشتو ته وایي ګزاره ورسره وکړئ خیر دی که توبه ویسته دا هم معاف کړئ هغه مخکني هم ورته معاف کړئ دی بیا توبه ونه باسي بیا دروغ ووایي بس الله په دریم ځله مو سره ګزاره وکړي چې خیر که توبه ویسته معاف کوم ورته هر څه او که ویې نه ویسته بیا به ګورو سره چې بیا هم توبه ونه باسي او په څلورم پنځم ځل هم دروغ ووایي نو الله سره یو کاغذ دی یو رجسټر دی هغه رجسټر د چا دی د کذابینو د دروغجنو رجسټر په هغې کې ورته نوم ولیکي نو که خدای پاکې یادی یا فرشته یادی نو بیا دا نه وي چې فلانکې د فلانکې کلي بیا وي فلانکې دروغجن د فلانکې کلي نو چې خدای پاک ورته دروغجن وایي او فرشتې ورته دروغجن وایي دا څومره خطرناکه خبره او یو سړی رښتیا وایي بیا رښتیا وایي بیا ورته خبره راشي وي نه خو یم دروغ رښتیا وایم نو الله سره د رښتونو خلکو رجسټر دی نوم وله په هغې کې ولیکي نو که الله د ده نوملي یا فرشتې مخلي نو ورسره پلانکې صادق پلانکې صدیق پلانکې رښتونې د رښتیو د دروغو دغه فایده ده او د دروغو دغه تاوان دی نو موږ د خدای د دروغو نه وساتو درونو خپل مال دا په دروغه مه مرداره وی دا ګوړه هلکه سوچه ده رنګ کاټ منکاټ پکې شته که نه نجي صرف څو ډمې ور اچولې ده او رنګ کاټ منکاټ پکې نشته او منځ کې پکې د رنګ کاټ ښه مضبوطه پوڼې ورایشتي اوس خو لا بلې لوبې کېږي خو پکېږي اما دا بل ورځ په یو لاره باندې روان وم دې ملګرو ماته ویل ګاڼۍ ته خو د چینو بوری روانه ده په لاره چینو بوری په مخه راله ګاڼۍ ته روانه وه خلک په ګوړه کې چیني اچوي چیني هلکه دا چیني ولې پکې اچوې په دې ګوړه کې وایي چیني څه پلیت خو نه دي څه مردار خو نه دي مې په پیو کې اوبه اچولې مې هلکه د اوبه دې پکې ولې واچولې وایي ولې اوبه پلیتې دي څه نو بیا خو په چای کې هم چې دا پک مکه چوي نو پک خو مردار نه دی هغه خو حلال دی خبره د حلالو د مردارې نه ده خبره د ګډې ده چینی خو په بازار کې خلک اخلي ګوړه چې خلک اخلي دې دپاره اخلي چې د چیني نه استعمالو بس هغه په ځای کې یو څو چې ناچوم چیني او د صفا سوچه ګوړه پکې ورته چینی اچي ګوړه پې خشته شي ګوړه پې خوږه شي که چچ ګني ما مات کړي دي او ریټ ښه تیز دی راشه په ګوړه به برابره کړم پرنکاټ به وله ور سوډه موډه خلک اچوي صرف د دې خیري د خاطره چې دا خیري پرې اوچت کې خیر دی پروا نشته و رنګونه رنګولیټ او دا سیزونه میزونه د دې سیزونو نه ځان ساتئ دا اویې چې د دې نه ځان ساتئ قسم دې شی به هم ښه خرڅېږي زه راته خپله ویم زما والد صاحب خدای پاک دې وبخي سختو تیزو خو یره دغه نه پاکو حرامو نه به بلکل ځان ساته او مونږ به دلته هم ګاڼې کوه په څه ورته وایي په شولګره کې او هلته په دغه کې پټې څه وخت کې په شیرپاو کې یقین وکړه هغه به زمیندار ته وی رنګ کاټ به راچي او زمونږ ګوړه به په کور کې د خلکو نه ګرانه خرڅېده تپوس وکړئ د دنیا خلک به راتلل ریټ به د خلکو نه زیات و ګران به والد صاحب مې یو ځل خندل منډۍ ته یې ګوړه ور پېښور چې راغی ما ماته وی ګوړې خو قیمت ونه کړه وی هغه دکاندارانو راته وی که تا سره رنګ کاټ نه چې مونږ درکو نیکبخته رنګ کاټ پکې اچوه د شیرپاو ښه ګوړه ده او تا پکې رنګ کاټ نه وی هغې راته وی چې پکې اچوه ما چې 500 خرڅېږي خرڅه
په کور کې به زمونږ ګوړه دا ته زه حقیقت خبره کوم په کور کې به زمونږ ګوړه د نورو خلکو نه پرېټ ښه خرڅېده وایي دا پاکه ګوړه په دې کې رنګ کاټ نشته رنګ کاټ په ګوړه کې واچوې 5-6 میاشتې تېرې شي ته په دا میاشت نیمه کې دننه پکې مالوچ راخېږي څښا شي ګن شي دا زمونږ ټول دروغ دی صفا سوچه سوتره نشته پکې جې پاکه دا دی کې یو مټیو والا په 400 کې ډېر نیک سړی خدای دې وبخي غفران حاجي صاحب یې نوم غفران حاجي صاحب اوس یې مغه دوکان شته زه ولې یو ځل لاړم ماته بټۍ اخېسته مې حاجي صاحب تازه ده ګورې دې ته مسلماني وایي ما ته وي نه مولوي صاحب تازه نه ده خو په اندازه ده تازه نه ده خو په اندازه ده 2-3 ورځې مخکې جوړه شوې مې دې ته مسلمان اوس که ما ته هغه وي تازه ده دروغ به وي نه تازه نه ده خو په اندازه ده ولې سړی د دروغ وایي په خپل مال دروغ وایي د خدای نیکبخته الله خفه کې د بل مسلمان دپاره دروغ وایي رب العالمین خفه کې نو دروغ ډېر لوی جرم دی خیر دا مې دې پورې خبره وکړه چې مولانا صاحب رښتیا ووایي نو خدای پاک هغه خلک جوړې ته مایل کړل روغ یې ورسره وکړه نو الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کم خلک چې ایمان یې راوړو او نیک عمل یې وکړه بس نیک عمل دا نه ده چې ته دې ټول ورځ په روجو باندې سرې یو روجه دې ونیوه د ګل په ورځ حضور پاک به د ګل په ورځ روجه نیوله او د زیارت به یې نیوله دا ورځې د ژمي دي ګورئ الصوم فی الغنیمة الباردة الصوم فی الشتاء حضور پاک فرمای وی د ژمي روجه دا ډېر اسان غنیمت دی د خوشحالۍ غنیمت دی ورځ لنډه ده مونږ خو د دغه بیماران یو نشو نیوې هلته مخلو چیږي دلته درس کوو او چې خورې نه خبره وباسو نو ګوټ ورسره کوو نو چې کم روغ یې د شوګر موګر بیماران نه نو دا د ژمي کې پې شروع کړی زمارونو حضور پاک به 2 ورځې روجې نیولې یو به یې د ګل نیوه او یو د زیارت پرس چا دې تپوس وکړه د الله رسوله ولې یو روایت کې راځي وي د ګل ځکه نیسم فیه ولدتو دې کې زه پیدا شوی یم که چې حضور پاک دنیا ته پکې الله راولېږي خو مبارک ورځ ده او بل روایت کې راځي وي په دې کې زما اعمال الله ته پیش کېږي د انسان عمل نو زه په داسې ورځ روجه نیسم چې زما عمل پیش کېږي چې فرشتې زما عمل الله لوځي او دا ورسره وایي چې الله روجه یې وه دا خوښوم چې د روجې په حالت کې زما عمل الله ته پیش شي نو که طاقت مې د دې نه ښه نیکي بله نشته د ګل او د زیارت روجې نیسې پخوا به زنانه ونیولې خو بس اوس دا خلک یو پوټی لږ دغه شو نو روجې ورته لږې ګرانې دا یو نیک عمل شو د روجو ښه حضور پاک به د جمعې پر ورځ هم روجه نیوله لیکن زموږ علما وایي چې یوازې د جمعې اوس مه نیسئ که نیسئ نو ورسره زیارت هم ونیسئ یوازې د جمعې مه نیسئ ونیسئ خیر دی پروا هم نشته دی خو که ورسره زیارت نیسئ ونیسئ دا به او رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلامي میاشتې 14 او 14 15 روجه نیوله دا هم یو نیک عمل بل نیک عمل سره هر چاته آسان عمل دی ډېر آسان ستا په خوا کې کور کې جومات دی د جومات بل کې پیسې ورکوه بل دی راغی 1000 روپۍ هلکه دا 100 روپۍ د میاشتې پکې جمع شوې دا 200 پکې جمع شوې په خدای چې ثواب دی پکې پخوا به زموږ په دې جوماتونو کې ډیوې بلې دی د فرهان علیه صاحب یاد دی که او یو لرګی به هغې ته به ډیوټ وي ډیوټر په جومات کې به پروتو او په هغې د پاسه به ډیوه وه خو د تیلو ډیوه به چا نه استعمالوله د خورو هغه خورو تیلو به بوی کو نو د شړشمو د تیلو پخوا خو شړشم خلکو کرل په پټو کې د شړشمو د تیلو ډیوه به وه هر چا به جومات ته تیل راوړل بوتل به د تیلو ډک پروتو او هغې کې به باتی لګېدلې او باقاعده به لوارې ډیوې خرڅېدې د ټیکرې ډیوې به خرڅېدې هغې له به یې داسې معمولي غوندې دغه غاړه جوړه کړې وه هغې کې به باتی پرته وه د مالوچو او چې څوک به رالل وبه یې کتل چې ډیوه کې تیل کم دی نو پکې به یې لږ ور واچو دا به ډیوې به وې او د هغې نه مخکې وه چې کوم قیمتي جوماتونه مو د بادشاهانو یا په ښاریو کې نو قندیل به پکې ویزاندو همدقه ډیوه به وه خو شیشه به ترې تو وه خلکو پکې تیل اچول رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي دا واورئ مسلمانانو من علق فی المسجد قندیلا چا چې په جومات کې لاټې نه ویزان که د رڼا دپاره یا زه به ترې ووایم ډیوې اویزان ده کړه یا یو بلف یې ولګو یا د بجلۍ بل یې ورکو د هغې په برکت په جومات کې رڼا وه
حضور پاک فرمائی صلی د ماضی صیغه را طالبانو د تحقق د پر راضی صلی علیه 70,000 من الملائکه حتی طفئ ذلک القندیل تر څو چې دا بجلی مړه شوي نی او یا زره فرشتې به د ده دپاره د بخښنې دعاګانې غواړي په یو 100 روپۍ په یو 50 روپۍ بیل تاله دومره لویه فایده میلاوي دا پیسې د نه بچو ته پاتې شي قبر کې تیاره کې به پروت بیا به څه کوې او رسول الله مبارک فرمای من بسط فی المسجد حسویرا چې په جومات کې پوزکې خور کا پخوا پوزکې اوس قالین دي د پوزکې خو زر شلېږي قالین نه شلېږي درې نه شلېږي ور دا زده کې د مارونو دا خبره یوازې په قصو په واقعاتو کار نه کېږي من هغه چا چې هغه په جومات کې من بسط فی المسجد حسیرا پوزکې پکې خور کا صلی علیه 70,000 من الملائکه حتی تخرق تر څو چې دا پوزکې شلېدلې نه وي تر هغې پورې به اویا زره فرشتې د دې انسان دپاره دعاګانې کوي دا صحابه څه دا دماغ خراب خو نو دا هوښیار خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې نه هجرت وکړو د مکې نه مدینې شریفې ته نو مدینه شریفه کې قبا ورته یو سمجه تاسو د خدای ټول سره معبود دی کې هلته قبا جومات دی مسجد قبا ورته وایي دا یو صحابه و دغلته حضور پاک دیره سموده دیره او یا څوارلس ورځې او یا څلېرویشت ورځې په هغه ځای کې دیره خو چې څنګه په هغه ځای کې دیره شو نو فورا یې تقاضا وکړه وایي دلته جومات جوړه ګوره اصل شی جومات دی د ټولو نه مخکې نو هغه صحابي ورته وایي د الله رسوله دا زما ځمکه ده او دا په ټولو کې قیمتي ځمکه دی چې دا کم ځای ګوته یې کېښوده او دې ځای کې چې څومره خوښ یې نو جومات ته زما طرف نه وقف ده فورا یې وبخل او حضور پاک په خپله پکې کار شروع کړه صحابه هم لګیا دي خښتې راوړي او نبي علیه السلام او میلمه دی او ستړي دي په لارې بلا سفر کړی دی صحابه به ورمنډې کړې وایي د الله رسوله ته به نه اوچتې ته به خښته نه وړې ولې وایي ستاسو ثواب خوښ دی او زما نه دی خوښ صحابه به د خښته واغېسته حضور پاک به بیا بله خښتې ته ګوتې کړې بله به یې راوچته کړه هلته یې خشته جومات جوړ کړه ښکلې به ځای او هغه صحابي چا چې بخلي کلثوم ابن هدم رضی الله عنه هغې ولې امام مقرر کړ اوس ګوره هغه وخت سره به خلکو څه خو قیمتي ځمکه یې جومات نه ورکړه اوس به هم خلک وایي هلکه دا خو د بلو پیسو پلاټ او جومات له یې ورکړه برکت ته وګوره الله وروستو قرآن شریف کې آیت نازلی لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين اغا جمعات کې چې کم خلق منځونه کوي د هغوی الله صفت وکړو او رسول الله مبارک فرمایي چې کم انسان په مسجد قبا کې 2 رکعاته نفل وکړل دله به خدای د عمرې برابر ثواب ورکړي اوس تاسو ناسې حساب وکړئ چې دې کې به څومره خلکو منځونه کړي اوس هم چې څوک حج له لاړ شي په 2 نه صبرېږي چې عمرې له لاړ شي په 2 نه صبرېږي لکونه خلک حج لدي لکونه عمرو لدي په کال کې او د هغه حضور پاک د زمانې نه راواله تر اوسه پورې لګیا دي خلک پکې منځونه کوي د هر انسان چې د عمرې څومره ثواب وشو د هغه به نه کمیږي او د هغې برابر ثواب به د هغې کلثوم ابن هدم په عملنامه کې لیکلی کېږي چې چا ځمکه بخلی ده او چې چا پکې لومبې کار کړی دی هغې ته ثوابونه روان څونه هوښیاره خبره بیا چې حضور پاک راغی مدینې شریفې ته چې دا کم ځای کې مسجد نبوي دی نو دې ځای باندې د کجورو درمنو کجورې به پکې خلکو چولې درمن نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبې دا وفرمایل وی دلته جومات جوړو وی دا ځای څنګه دی دلته به جوړ کړو نو هغه د یتیمانانو پلار یې مړ و ترې جم دیو اترې راغی وی د الله رسوله لا نطلب ثمنه الا الی الله مونږ یې د خدای نه غواړو خیراتي شو حضور پاک وی نه دا د یتیمانانو دی داسې نه کوو د دې چې څه مناسب قیمت یې هغه به ورکوو نو هغه ځای حضور پاک په بیه واغېسته پیسې یې چا ورکړې ابوبکر صدیق رضی الله عنه 10 اشرفۍ ورکړې 10 اشرفۍ 10 دیناره په هغې یې واغېست جومات ګوره میلمه دی د مکې نه مدینې ته لاړ
هی مهاجر دی او داسې وخت کې د انسان د پیسو ضرورت می 10 اشرفې ورکړې د مدینې منورې ډومبي جومات یې واغېسته ښه اور اوسه د هغه جومات ثواب څومره دی رسول الله مبارک فرمایي چې څوک په هغې کې مونځ کوي 1 په 1000 نورو جوماتونو کې 1000 او دلته 1 او بل روایت کې 50,000 راځي چې بل ځای کې د 50,000 وکړل او دلته د یو منځو که برابر دی څومره لوی ثواب دی هغه د حضور پاک زمانې نه والا اوسه پورې څونه خلکو پکې منځونه کړي اربونم نه کربونم نه بې شمیره او د هر انسان چې څومره ثواب شوی دی د ده به کمیږي نه او د ده برابر ثواب به د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کاته کې اچولی کېږي دې ته نیک عمل وایي څومره چې دی وس کېږي د خپل وس مطابق بس نیکي کوه په خدای چې صحابو کې دا شی نه موږ له خو چې غریب فقیر مخې ته راشي مخ دې بل طرف ته واړه موږ سره پیسې به وي ښه به راته پته وي چې دا سوالګر دی غریب او ضرورتمند دی خدای دې وبخ شل خبرې به ورته لا بېلې وکړو زما خو خپل یو سوچ دا دی په دې بازار کې بعضې وخت کې بعضې کاروباري سوالګري ګرځي موږ ته پته ده چې دا کاروباریان دي او بعضې جینکۍ ګرځي او سوال کوي او د سوال په اړ کې د ګناه خلکو له دعوتونه ورکوي یاره دغې خلکو له بیا مه ورکوئ چې دا د سوال نه پې منې شي رټې به نه اما سایله فلا تنهر رټوه خو چې کم غریب دی مسکین دی فقیر دی ورته پته ده او سوال کوي او بیا د خدای نوم یې راته واخلي فورا وله ورکوه چې څه دې وس کېږي وله ورکوه په دې کې ثواب دی میلمه راغی نو میلمه ته دغه مه بندوه دروازه مونږ د روژه ماتي په څونه فضیلت بیانو د روژې ماتولو څونه برکت او فضیلت دی لیکن د روژې په میاشت کې چې کله د روژه ماتي ټیم راشي او سړی به بار ولاړي خو چې ورته پته ولګي چې 2-3 خو را روان دي نو زر به نارې کړي او په سر به څادر واچوي او کور ته به نه دروازه به بنده کړي هلکه اواز ورور کړي خدای مو بخښه ورېږه 3-4 کلي ځان سره واخلئ او په لاره که د روژه ماتي ټیم راغی روژه ماته کړه ثواب به دې شي اوس واوره حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم له میلمانه راغلل دا میلمانه به څوک کور ته بوځي میلمانه به راتلل دې خلکو ته به یې دا کور ته بوځئ حضرت ابو طلحه رضی الله عنه هغه وی زه به یې بوځم میلمانه کور ته بوتل چې بویه تلل میلمانه کور ته نو ښځې ته وایي ام سلیم الا ضیوف رسول الله صلی الله علیه وسلم وفي رواية ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حضور پاک میلمه دی میلمه مې راوستی دی لا تدخریه چې څه شی به ته ګورې پټی نه راوړه څه شته او ته څه وایي ام سلیم ډېره هوښیاره ښځه وه ډېره زیاته هوښیاره د حضرت انس مور وه او ته وایي ابو طلحه وایي کور خو څه شته دی نه څه شته نه خو دومره ده چې د ماشومانو خوراک شته دومره شی دی چې دا ماشومان یې وخوري او نور څه نشته ورته ویې داسې وکړه نومیهم دا ماشومان اوده که او ډوډۍ راوړه هغه ماشومان یې پې وغولول راغولول هغې اوده کړل اوس روټۍ بیا هم لږه ده د میلمه سره به کوربه روټۍ خوري چې کوربه روټۍ نه خوري د میلمه سره میلمه خفه کېږي چې ته ما سره ولې نه خورې دې روټۍ کې څه چل دی څه نو روټۍ ده لږه د ماشومانو لږه غوندې روټۍ ده اوس که دوی ورسره دواړه خوري نو بیا خو د میلمه کار نه کېږي دا هغه زمانه وه چې دا خلک به کور کې یو بل کره دننه تلل راتلل دا د مخ ستر دغه وخت کې لا واجب نو دا د لاسونو د لیچو ستر هم لا واجب نو لاندې د خپو ستر هم واجب نو لکه اوس هم زمونږ د وطن کې دا رشته داران بعد یو بل کره ځي راځي نو هغه د ورته یې ام سلیم یو چل وکړه وي دا ماشومان اوده که او دا ډوډۍ راوړه او ته به پاسې نو ډیوه به مړه کې نو چې ډیوه مړه شي نو بس مونږ ورسره هسې ګوتې اړقو راړقو او میلمه به موړ کړو چې څنګه یې روټۍ کېښودله ام سلیم پاسې د ورېږه دا ډیوه برابروم ډیوه کې ګوتې والې والې ناګانه غلې غوندې پوکې ورکړه او مړه یې ښځې ډیوه دې مړه کړه ورېږه سمومه میلمه یې په دې نه پوهېږو چې دا مونږ قصدن مړه کړه یاره بس ډیوه نه بلیږي نو پته نه لګي چې څه چل دی نو ښځه راځه یې پن تیاره به وخورو دوی به ورسره هسې ګوتې وړې راوړې او میلمه ته به یې خوراک وردي که میلمه یې موړ کړه میلمه پېښ شوه خو ماشوم نو سار میلمه راغی رسول الله مبارک ته الوی
لیکن د میلمه د راتلو نه مخکې الله په قرآن شریف کې آیت نازل کړه ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه نور آیت در یېر دی چې الله صفت وکړه چې خپله اوږي دي خو په خپله نه خوري او بل مړی بل په ځان غوره کوي الله په قرآن کې ذکر وکړه دغه صحابه چې آیت په نازل شو فورا به صحابي راغی بهترین باغ و د ابو طلحه رضی الله عنه بهترین باغ او جومات ته مخامخ او حضور پاک به کله ته اعلی او به پکې صفا هغې نه به وبس کړې او چې دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې کامل او قیمتي نیکي دی هغه ده چې کوم شی دی خوښي د الله په نوم خیرات کې دغه ابو طلحه راغی حضور پاک ته کېناسته وی د الله رسول خدای پاک آیت نازل کړی دی چې کوم شی دی خوښي هغه د الله په نوم خیرات کا نو زما خوښ دا باغ دی دا چې کوم بیرحا ورته وایي زه دا مې د خدای په نوم وقف کړ ضعه حیث اراک الله چې ستا کوم ځای خوښي الله درته څه وایي بس دا تقسیم کوله یې کوه دا ما د خدای په نوم وقف کړ قیمتي باغ اهله اوبه وې مدینه کې خو خوږې اوبه کمې وې حضور پاک دومره خوشحاله شو بخ 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 لکه مونږ وایو واه 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 ذلک مال رابح دا خو ډېر فایدهمند مال دی قد سمعت ما قلت چې تاسو وې ما واورېدل او داسې وکړه چې دا خپلو رشته دارانو باندې په خپله تقسیم کا وی افعل یا رسول الله دا به وکړم نو حضرت ابو طلحه بیا په خپلو رشته دارانو هغه باغ تقسیم کړ یو صحابي په مدینه منوره کې اوسېده یو نوجوان هلک راغی او مسلمان شو ایمان یې راوړ نوجوان خو حضور پاک به د دې نوجوانانو سره او د دې نوي مسلمانانو سره ډېره زیاته ګزاره کوله او ډېره مینه به یې ورسره کوله چې د اسلام کلک شي پړه کې هغه نوجوان راغی رسول الله مبارک ته وایي د الله رسوله زما یو پټی دی یو باغ مې دی د کجورو او ستا یو بل صحابي دی مشر سپین ګیری زما د هغه پوله کاږه ده او دا پوله چې کاږئ نو په دې روزانه جګړې کېږي چې نه غي نو بیا په جګړې نه کېږي خلکو ته پته خو چې دا تو راته وي مار په شان دی کاږه وږي نو په دې اکثر جګړه کېږي او اکثر هم څوک یو طرف نه سسکوره وي او څوک د بل طرف نه سسکوره زه اکثر وایم په دې لارو چې په دې پټو کې ځم وایم د مشرانو دا لارې کږې نه دي پرېښې دا دوی ښه نیغې پرېښې وې خو دا مونږ کږې کړې دي چا د یو طرف نه ولا مرکان والی دی او چا ولا بل طرف نه مرکان والی دا همداسې ده بهر کې خبره ده وی د ما دا پوله راځه د الله رسوله نیغه که خو څنګه به نیغې ور هغه هلک هم خو پوره هوښیار نه وي مسلمانو وی داسې به راله نیغې چې د هغه د کجورو یو څو بوټي دي چې هغه بوټي ماله راکړي که نه نو بس پوله به نیغه شي مزېداره یې نیغوله دا نه چې راشه په منځ ووه څه زما هغه له ورکړه څه د هغه ماله را نه د هغه د کجورو یو څو بوټي دي هغه به پکې ماله راکړې نو پوله به نیغه شي نبي علیه السلام مبارک خو ډېر زیات هوښیار هغه خو هلک نه خفه کو که لږ یو پوټی ستغه ویم چې تر ایمان نه لاړ نه شي نو هغه بابی راوغوښته هم صحابي و د حضور پاکه وی ستا و دا ګاونډي دی وی او د الله رسول وی ښه وی داسې کار دی ستا و د ده پوله کږه ده وی دا به نیغه کو خو داسې به نیغه کو چې زه تا ته وایم یو څو بوټي ستا د کجورو دا دله ورکه ثواب به دې وشي هغه سپین ګیری و د سپین ګیرو سره چې هم خبرې کې ډېره ګزاره باندې به کې هغه ورته الله رسوله ثواب ویاو وی دا زه چې دونه منځونه کوم دا ثواب نه دی دا زه چې روجې نیسم دا ثواب نه دی دا تا سره چې دومره په جهادونه مې وکړل دا ثواب نه دی ولې د کجورو بوټي ورکړم بس زما دغه ثوابونه ډېر دي حضور پاک ورته فرمایل وی ښه یو چل وکړه وی داسې وکړه چې د دې بدله زه بدل درکړم د دې بوټو چې څومره ستا دې بوټو قیمت یې د دې ځمکې بدل به درکړم هغه وی د الله رسوله حکم راته کې او که مشوره راکې هغه وی نه حکم خو درته نه کوم ولې یو حکم وکړم نو له به دینې ور به کې نو زه به مجرم شم حکم خو نه کوم وی صاحب که حکم کې زما غونډ باغ ستا نه قربان ورکوه
او که مشوره راکې د الله رسوله نه میړه کېږي نه ورکوم. حضور پاک ورته بیا فرمایل وایي ښه یو بل چل به وکړو بدل بدله درکړو بدل به بل ځای ځمکه دله پیدا کړم در به کړمه خو دا دله ورکړه. وایي د الله رسوله حکم کې او که مشوره راکې وایي نه حکم خو نه کوم په زور خو یې دله نه لمه مشوره در کوم وایي نه ورکوم وړه مې نه کېږي. وایي ښه داسې وکړه یو چل وکړه ګور داسې عجیبه خبره ده. وایي داسې وکړه چې دا بوټي دله ورکړه زه ضمانت در کوم چې د دې بوټو په عوض کې به تاله الله په جنت کې یو محل درکړي جنت محل. او ته الله رسوله چې دا ایمان مې راوړی دی که او جهادونه مې هم کړي دي او تا سره ناست یم هسې ماله خدای جنت راکړي د جنت محل بس هم راکوي ولې نه به یې راکوي دا ما چې ایمان راوړم مسلمان یم عملونه خیال دی راغلی ماله به هسې خدای په یو ډاکټر له یو بوډا بابا تللی و نو هغه ډاکټر چې وله لاس کېښود نو ورته وایي چې ډاکټر صاحب دا خېټه مې خوږېږي دال کوي او ته خیر دی دا چې سړی بوډا شي دا چل پې کېږي چې خوراک لږ کم زیات کړي نو دا چل پې کېږي. وایي ډاکټر صاحب خپې مې هم خوږېږي که نه ډاکټر مطلب دا و چې دا خو هسې د بوډاوالي سره تعلق لري سره د پیسې په دار والم وایي چې سړی بوډا شي نو وایي دا خپې خوږېږي خیر دی ښه وایي ډاکټر صاحب ملا باندې مې هم دړ دی. وایي بابا جي چې بوډا شي ملا هم خوږېږي نو بابا غوسه شو وایي ته څه ته ناست دی چې بوډا شي اخر تا دا دوربین سره غاړې تا چولی دی او دلته بلا غټ بورډ لګولی ته څه ته ناست دی سم ورته غوسه شو. نو هغه ډاکټر ورته وایي دا هم چې سړی بوډا شي دا خبرې کوي وایي دا غوسې موسې کوي. نو حضور پاک په تو فرمایل زه دا ورکه ضمانت در کوم چې الله به جنت درکړي. هغه وایي جنت خو هسې هم زما ځای دی شکر دی تا نه بولې موږ به دوزخ ته ځو څه نه ورکوم. بس نبي علیه السلام مسکې شو غږ یې ونه مجلس خور شو. یو بل صحابي راغی او حضور پاک ته وایي د الله رسوله که زه په څه طریقه د دې بابا نه د کجورو دا بوټي دا 10-12 بوټي دي زیات نه دي تعداد عثمان ایر دی 10-12 بوټي دي که زه په څه طریقه جایزه طریقه ردنه دا راوالم او دې هلک لی ورکړم پوله وله نیغه کړم ماله به خدای جنت کې محل راکړي. هغه وی بالکل زه ګارنټي در کوم ضمانت در کوم چې تاله به هم خدای په جنت کې محل راکړي. وی ښه دی لاړ دا د درېیم ګړی د ده په قبا کې د 300 کجورو باغ 300 ډېر شی دی او په هغه باغ کې دی به ورته حایط وي په هغې کې کور هم په هغه کور کې به دوی اوسېدل په باغ کې دننه او هغې کې اعلی اوبه م وی ښه قیمتي او ښه پکې خلک پکې سبزی هم کري او خلک پکې چمن ممن هم کري ګلان ملان. بس دې نیغ لاړه هغه بوډا بابا پسې چې ورې ورته وړه به ورپسې راغی وایي ما پېژنې وایي نه وایي زه د قبا فلانکې یم. هلکه دا زمیندار یو بل پېژنې هلکه هغه د قبا کې هغه د 300 بوټو د کجورو باغ ستا دی وایي هغه زما دی وایي ستا د باغ خو ما ډېر صفت اورېدلی دی چې ډېر ښه کجورې دي پکې او قسم قسم دي اوبه دي پکې او دا او دا او دا وایي حقه زما دی. وایي ښه څنګه راغلی وایي داسې کار وکړه دغه 10 بوټي دی او کار څو دي دا راکړه چې دا پوله نیغه کړو تا نه چې حضور پاک غوښتلې او زما د 300 کجورو باغ سره د کوره ستا او تاسې نیغ پاس پورې روغ یې که څنګه وایي روغ یې روغ بس ته خبره پرېږده خدا راکړه. اخو خوشحاله شو باباجي چې د 10 یا د 7 یا د 8 کجورو په عوض کې 300 بوټي ځمکه کور چاردیواري دا غونډه میلاویږي. وایي شوه خبره به چې دې څنګه ورغې او د باغ نه بار ودرېده نو ښځې ته یې اواز وکړه ای د فلانکي مورې بار روزه دا باغ مې خرڅ کړه. او ته وایي څنګه دې خرڅ کړه بس وایي څنګه منګه پرېږده خو بار روزه باغ مې خرڅ کړی دی. وایي ته خو دننه راشه که نه ما ته ووایه څنګه دې خرڅ کړه وایي بس دا باغ اوس زما دی نه دا پردی دی نو پردي باغ ته بغیر د هغه د اجازت نه زه نشم داخلېدی. شبه روزه سامان مامان دې راوباسه ماشومان دې راوچت کړه ښه دې جړانګولا شروع کړه چې زمونږ خو بیخ ورسره دې سره وکړه زما د بچو زمونږ باغ کامیابول څه آسان کار خو نه دی. نو سړیه چې باغ کامیاب شو اوبه برابر شوې چمن پکې وشو کور هم پکې جوړ کړو نو ته خلاصه کړم چېرته به ځم دا بچي به چېرته بوځم. وایي ته ښځې روزه که نه خدای به خیر کړي وایي نه خیر د ماشومان به کم درګردم
دا واړه به کم خوا بوزم دا به د چا در له بوزم زه به د چا په همسایهتوب کې ژوند تېرومه د خدای نیکبخته باغ د مفتو کې برباد کو وایي ته خو روزه ښځې ډېره ښه سودا مې کړې ده که که هر څنګه سودی خو ښځه خفه کېږي چې خواري پکې وي ښځه یو ماشوم غریب په یو طرف کې بل په بل طرف کې منګې او کوزه هغه زمانه کې سامان وغیره اوچت کړل دا روان دی او جاړي چې ښځه د باغه د خلاص کړم د کوره د خلاص کړم اوس به د چا در لځو قیمتي ځمکه او قیمتي باغ بیخ هم پکې ووته وایي ښځې ډېره ښه سودا مې کړې ده که نه ته خو روزه وایي څه سودا دې کړې ده چېرته ځو وایي ښځې دا باغ مې د جنت په محل بدل کړی دی دا مې پرېښود خو چې الله په جنت کې ماله محل راکړي نو ښځه هم د پیغمبر صحابیه وه چې دی واورېدل بس نیغه ودرېده وایي ښه ما خو یې که چېرته بیا دی معمولي سودا دا خو تا سړیه ډېره مضبوطه سودا کړې ده او که په ژوند کې د قیمتي سودا او تجارت کړي نو خاوند هغه دی همدغه دی زه به پردي خدمتونه وکړم او په پردي همسایهتوب به ژوند تېر کړم خو چې موږ له خدای په جنت کې محل دی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او هغه ته الوی د الله رسوله کار مې وکړو څنګه وایي دقه چل مې وکړو یقین کوه چې د دواړو جهانو مبارک سردار ورته څه وایي وایي زما د پاغه ذات قسمي چې زما ساه د چا په لاس کې ده د دې خبرې به د قیامت په ورځ تاله زه ذمهداري کوم او زه به ګواهي کوم او خدای پاک به تاله او ستا ښځو بچو له په جنت کې محلات ورکړي ګوره صحابه هغوی ته جنت مخې ته پروت و هغوی ته د جنت خوشحالۍ مخې ته پرتې وې لکه یو سړی دی مثلا هغه ځان له یو کوره لي او ورته مخې ته پروت وي هغې دپاره قرضونه هم کوي هغې دپاره هغه هر څه کوي خو چې دا کور زه والم یا د یو سړي واده وي مخې ته ورته پروت دی د واده خوشحالۍ او ښځه او څه او څه هغې دپاره هغه هر څه کوي خو چېرې د واده دا خوشحالۍ زه حاصلې کړم دقه رنګې صحابو ته جنت مخې ته پروت و د الله رضا او خوشحالي ورته مخې ته پرته وه نو هغوی به دې ته نه کتل نیک عمل بس چې په کوم څیز الله خوشحالېږي اکوم بنده خفه کېږي که خوشحالېږي خو زه به الله خوشحاله بس که هغه د ژبې الفاظ دي دروغ به نه وایم د غیبت به نه کوم او که هغه د لاسو خپو دي او که هغه د مال او د دولت دي زه به نیک عمل کوم چې زما نه پې زما رب خوشحاله شي دقه د صحابو زندگی وه دقسې زمانونو کوئ دقسې کوئ چې د نه کېږي بس نیک عمل ګناه نه ځان ساتي د ډېرو خلکو په ګاونډونو کې کونډې یتیمانان یقین په خدای وکړه ګورې ما ته قسم وخوړی په دې ممبر دا تناسب داسې خلک هم نن په دې دنیا کې شته دی ګورې داسې خلک چې د هغوی د روزۍ درک نه لګي ډوډۍ نشته او خوا کې ګاونډي یې په د سوچو غوړو په پراټو نه مړېږي ولې د هغې حق تا سره نشته داسې خلک هم په دنیا کې شته داسې خلک چې هغوی خپل مال او دولت شمیرلی نشي د شمیر نه زیات دي او داسې خلک هم په دې مخ د ځمکه شته چې هغې غریبانانو درک نه لګي د روزۍ د خوراک او د روزۍ یتیمانان کله کله زه ناوخته راځم په دې موټر وی باندې یاره داسې وخت هم راشي چې هغه 11 بجې وي 10 بجې او د موټر وی مخې ته دا پوټیني ماشومان نه دي دا ماشومان ولکان نه جینکې وړې دا ولاړي وي او دغه خرڅی دا سیزونه میزونه دا پورپورکي مورپرکي دا خرڅی اوس وګورئ دا ماشومان د دې پلار بني د دې مور بني دا د بېوسۍ نه په دې ژمي کې او په دې اوړي کې په دا نیمه شپه د موټر وی مخې ته یو موټر ته نیسي سوال نه کوي چې سوال خو حرام دی دا شیزونه خرڅوي دي به کور ته څه وخت دي د دې د مور لبه اویزان نی د دې د پلار لبه اویزان نی څومره ګران کار د مارونو د هر څه موږ نه پاتې که مال دی که دولت دی که کور دی که کارخانه د هر څه پاتې دي خو د خپل وس مناسب غریب سره کونډې سره یتیمانانو مسکینانو سره مدد کوي جومات کې مدد کوي جومات کې تاسو په جوماتونو کې خو د پیغمبر مبارک د حدیثو طالبان ډېر دي دا حدیث هغه ستاسو دپاره د خیرات بهترینه ذریعه ده دا وایي چې دا د رسول الله مبارک دین زده کوي حدیث زده کوي او دلته مسافر پراته زړه د اخلاص نه ولا ورکوي مونږ هغې له مغه ډوډۍ ورکوه ترکاري چې هغه د 2-3 ورځو په کور کې څښا پرته یې څوک یې نه خوري په خپله نه تعلیم له ورکوي
تعلیم له ورکړه هلکه ښه شی ورکړه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون چې کوم چې د خپل ځان لخ وخت بچو له هغه ولا ورکړه جامې ولا واله صادر ولا شکر دی زمونږ خلک بیا په دې سیس کې که دا مرزو خلک دي که اتمانځی دي او که تورنګځی دي او که زمونږ معیاري دي اتمانځی ټول شکر الحمدلله په دې سیس کې تکړه دي زمونږ طالبان خوشحاله د دې خلکو خو بس الله فرمای الا الذين آمنوا یو چې ایمان یې راوړو او نیک اعمال او بدوسی د پاتې دي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هغې باندې به آینده جمعه انشاءالله خبرې درته وکړو دا زمونږ په دې کلي کې پرون کابل ورځ دا یو څو ګاډي اکسیډنټ شوی دی په دې بای پاس باندې او په کې ګڼ شمېر ماشومان زخمیان شوي دي ډېر ماشومان او زمونږ د دې میروزو د کندي د عرفان زوی پکې عرفان مرحوم زویم پکې نوجوانه لږ خشته ما چې هغه تصویر ولیدل مې خفه شو هم پکې غریب وفات شهید دی غریب شهید دی خدا ده چې د مور دپاره ځکه چې هغه غریب یتیمانانو پلار یې نو خو د مور دپاره ډېره لویه صدمه ده او ما واورېده چې یو دوه ماشومان نور هم وي زخمیان دي او نور هم داسې حاجي معذوله خان دي د هغوی د کور 10 کسان زخمیان دي وګورئ ګڼ ماشومان پکې زخمیان دي او څه پکې وي داسې زخمیان دي چې هغه د چا خپه ماتر او د چا خپه نشته نو زما وروڼو د اخلاص دعا ورته وکړئ دغه ماشوم ته دعا وکړئ دغه عرفان صاحب زوی ته بس هغه له خو خدای شهادت ورکړه الله دې وله قبول کړي او د مور دپاره یې دعا وکړئ د خاندان دپاره یې دعا وکړئ چې خدای وله صبر ورکړي مور له خدای صبر ورکړي الله ته والدې له صبر ورکړي ټول خاندان له خدای صبر ورکړي د نور غمونه الله په امن کې وساتي او چې کم پکې زخمیان دي هغې ته دعا وکړي چې الله وله روح صحتونه ورکړي الله وله شفا ورکړي د بامبوخیلو د کندي نواز خان کور والا وفات شوی ده دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي او الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او رب العالمین ټولو وارثانو له صبر ورکړي او د های سکول محمد شیر وفات شوی دی الله دې وبخي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او زمونږ زاهد زمونږ د زاهد ډېره د والدې صاحب یې اپریشن کړی دعا ورته وکړئ چې الله وله روح صحت ورکړي رب العالمین وله شفا ورکړي او الله تعالی اپریشن کامیاب کړي الله یې د غمونو نه وساتي او زمونږ د جمع ملګری دی قادر خان د هغه رور دی د ګردې څه مسئله ده اوس نن هر جو مرضي نن نشته دعا ورته وکړئ چې الله وله روح صحت ورکړي الله وله شفا ورکړي څومره بیماران دي الله ته شفا ورکړي زمونږ د جمع ملګري دي او که بهر دي که په هسپتالونو کې دي الله روح صحتونه ورکړي کم بار بعد هلکان دي الله دې وله خیر روزګارونه ورکړي یا الله کم ملګري زمونږ د لرې لرې ځای نه دي جومات ته نه دي الله په یو قدم وله اجر ورکړي برکتونه او خوشحالۍ وله ورکړي الله که د چا اولاد نه اولاد ورکړي که د چا نارینه اولاد نارینه اولاد ورکړي الله د دنیا او آخر د فتنو نه او د آفتونو او د مصیبتونو نه په امن کې وساتي الله د حاسدینو د حسد نه او د شریانو د شر نه وساتي او الله د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین